أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. نانی درس کی بین انشاءاللہ العزیز سورة الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 12 13 درې آیتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله ذکر کوي وی تاسو ورته وایئ پیغمبره سیرو فی الارض ثم انظروا چې هغه کسان ماقبل سره ربط او مناسبت آسان دی دا هغه داره چې د دې نه مخکې آیات کې الله جل جلاله وی یقینا ستاسو نه مخکې په ډېر پیغمبرانو پسې چې نو هغه ټوغې او استهزا شوي ده نو بیا هغه کسان چې چا ټوغه او استهزا کولی چې کله د عذاب راګیر کړل نو د هغوی څه حل شو. نو اوس الله جل جلاله د هغوی دنیایي انجام هم ذکر کوي. نو الله خپل پیغمبر تو فرمایا چې تاسو په ځمکه کې چې نو هغه سفر وکئ وګرځئ بیا تاسو ګورئ چې کم کسانو چې نو هغه دروغجن ګڼل د الله پیغمبر لره الله آیاتونو کلام لره د هغوی انجام څه شولو. نو حضرات چې نو هغه ذکر کړي چې سیرو فی الارض ځمکه کې چې نو هغه ګرځېدل نو دا مشهور او معروف و چې د عربو خلکو د دوی چې نو هغه د مکې د عربو خلکو ګزران چې نو دا په تجارت باندې د دې په علاقه کې خپل چې نو هغه سکر کرونده یا سدیسي چې نو هغه په غلې وغیره دا نه کېدل دوی به ټول دا د تجارت په ذریعه باندې چې نو هغه به یې کولو. نو دغه شان دوی به چې کله بیا د شام ته تلل نو د شام په علاقو ته به چې کله دوی سفر کولو نو د دوی به د قوم سمود په علاقه تېرودل د حضرت صالح علیه السلام د قوم د قوم لوط په علاقه باندې به چې نو هغه د دوی ګزران کېدو. نو الله جل جلاله دغه قومونو ته وګورئ دغه قومونه الله جل جلاله چې نو ستاسو نه مضبوط قوي او دنیا په اعتبار سره ښه پیدا کړي ولو خو د دې باوجود هغه خلک ولې هلاک شولو. نو د هغوی د هلاکت وجه دا وه چې د هغوی د خپل پیغمبر خبره چې نو هغه ونه منله او په هغه وخت کې د الله جل جلاله دی ورته کم حکم ولو نو هغه حکم یې ټکراو کو. نو دغه شانتې ستاسو د هلاکت هم دغه وجه وی تاسو هم د الله حکم نه منئ د الله د پیغمبر چې نو هغه خبره نه منئ. نو چې تاسو د الله حکم نه منئ او د الله د پیغمبر خبره نه منئ نو تاسو به هم الله جل جلاله داسې چې نو هغه هلاک کړي لکه څنګه چې هغه هلاک کړو. ثم انظروا بیا وګورئ نو څنګه وکتلی شي. تفسیر خازن کې لیکلی دی یو قول د مفسرین چې نو هغه دا دی چې په سترګو سره وګورئ یعنی د هغوی دغه خوشي کنډرات چې نو هغې ته وګورئ دغې کنډراتو نه چې نو عبرت حاصل کوئ. لکه اوس هم که تاسو خیال کړی زموږ په دې علاقه باندې هم دنیا شي چې نو هغه د کافرو د وختو آبادیانې دي نو د هغوی هغې آبادۍ ته سړی وګوري څومره مضبوطې آبادیانې کړي مونږ اوس آبادي کوو سیخ پکې ولګوو سیمټ لګوو دا ټولې قصې هر څه وکړو خو بیا هم دا زلزلې قصې چې راشي نو دا اکثر پاستر اړولي او د هغوی هغه کنډرات دي هغه هم لا د شي ارتاوالی باران په هغې باندې ډارې کېږي دغه شان زلزلې دا هر څه د پاسه نه د نیوو سشتې هم نه خو داسې مضبوط یې جوړ کړي نو چې د هغوی د آبادي دومره مضبوط و نو خلک به څومره مضبوط ولو د هغې باوجود څه شولو نو الله یې دغه شان د هغوی د کنډراتو ته وګورئ او دویمه معنی کړل چې تاسو چې نو هغه په غور او فکر سره تفکر سره وګورئ یعنی که تو هغه کنډرات نه وینې نو په دماغو باندې سوچ زور راوله سوچ او فکر وکړه چې دا څه وجه و چې دغه خلک چې نو هغه هلاک شولو. نو ځکه دواړه معنی چې نو هغه حضراتو کړي سترګو سره وګورئ یا د زړه چې نو هغه په سترګو سره وګورئ یعنی غور او فکر وکړئ. قل او آیت ای پیغمبر لمن ما فی السماوات والارض یعنی دا تپوس دی وکړه دلته کې د قل معنی چې نو هغه په معنی د تپوس شي نو ډېره به اسانه شي ترجمه تپوس دی وکړه د چا په لاس کې چې نو هغه بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده
نو وس چې کله د بادشاہي اسمانونو او د ځمکو دا صرف او صرف د یو الله په دست قدرت کې ده، د الله نه ما سوا د بل چا نه ده. نو الله وی دوی به تا ته پخپله هم وایي چې نه د الله رب العزت بادشاهي ده د الله نه ما سوا د بل چا نه ده. کله مونږ به د لږ وخت کې وګورو څومره خلک په دې دنیا باندې رالل، ځان ته یې سوې سورې دعوې هر څه یې کول او د هغه چېرته لاړل، نن یې نوم نشان چې دی نو هغې پته هم نه لګي. نو دغه شانتې دا د الله دنیا ده، الله ته پاتې ده، په دې باندې الله بادشاهي ده، د بل چا چې دی نو هغه پې نشته او نه پې چلېږي. نو تو ورته وایه پیغمبره لمن ما فی السماوات والارض، د چا په لاس کې دي هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي. نو دوی به هم خدای ګڼلو، خو د خدای سره به شریک چې نه نو هغه ګڼل. نو یې دوی به تا ته ووایي چې الله، ځکه د دوی به دا تسلیمۍ ده چې د الله نه ما سوا بل څوک نشته. خو که چېرته دوی د عناد او د زج په وجه باندې ونه وایي نو ای پیغمبره تو ورته ووایه قل لله، دا بادشاهي چې نه نو هغه د الله ده. کتب علی نفسه الرحمه، الله لازم کړی دی په خپل ځان باندې چې نه نو هغه څه رحم. مسلم شریف چې نو هغه روایت هم دی او د ابو داود چې نو بخاری شریف روایت هم دی. مسلم شریف په روایت کې چې نو هغه الفاظ دا دي، مفهوم دا دی، ان رحمتي غلبه، زما رحمت چې نو هغه غالب شوی دی، یا چې ان رحمتي غالب علی غضبي، زما رحمت زما په غضب باندې چې نو هغه غالب دی. او د بخاری د روایت لفظ یعنی هغه الفاظ دا دي، مفهوم دا دی چې ان رحمتي سبقت علی غضبي، زما رحمت چې نو زما په غضب باندې سبقت کړی دی. اوس دا د عرش معلا چې نو هغه په یو کناره باندې په یو ګوټ طرف ته نو هغه د لیکلی شوي دي. حدیث مبارکه کې راځي، مفهوم یې دغه دی چې الله رب العزت چې نو د عرش معلا باندې دا جمله چې نو هغه لیکلي چې د الله په غضب باندې د الله رحمت چې نو هغه سبقت کړی دی. او دغه وګورئ دا د الله عین رحمت نه دی. دنیا کې چې مونږ دا کم عمل کو لکه څوک په چا باندې بل باندې فتوا نشي لګولی، هر سړی د په خپل ګریوان کې سر نه باسو او لږ ځان سره حساب وکړو چې مونږ د سحر نه واله د ماښامه پورې د الله څومره نافرماني وکړه، د الله د پیغمبر مونږ څومره نافرماني وکړله، او بیا الله رب العزت مونږ له څومره انعامات را کړي دي، څومره احسانات په مونږ باندې چې نو هغه کړي. یو لوی بزرګ متعلق لیکل دي، د هغه چې نو هغه وایي د زړه چېرته یو والې بنولو، د هغه چې دغه چېرته یو رګ یې بنولو دا نو اپریشن یې وله وکړو، هغه اپریشن هر څه چې وشولو نو هغه ته بیا کم چې بل کېښودو نو په هغه بل یې ورته لیکلي چې ستا باندې ټوټل چې نو د 3-4 غنټې چې کم ستا اپریشن ټایم لګېدلی په تا باندې 8 لک روپۍ خرچه د هغې راغلې ده. هغه چې هوش کې رالو هغه بل یې ورته مخامخ کو، هغه په جړا شو. نو چې کله هغه په جړا شو نو هغه ډاکټر چې نو هغه به رحمدلو نو هغه رالو پسې هغه ورته چې حضرت تاسو خفه کېږئ مه، زمانه به کې چې څوره کېږي مثال په طور کې لاک کېږي یو نیم کېږي، دا به سره زه ادا کم، تاسو به خیر دی چې نو هغه جاړې مه خفه کېږئ مه، تاسو له دا نه دي ښه. هغه ورته نه بچیه ما چې نو هغه په دې پیسو پروا نشته، زه به دله دا ټولې درکړم، که نورې به دله هم درکړم، ماله خدای ډېر را کړي، خو یې صرف جاړم په دې خبره باندې چې الله دا څومره نعمتونه موږ له راکړي دي. ستا د 3-4 غنټو زما د چې نو هغه د یو رګ چې الله راکړی دی د هغې د برابرولو 8 لک روپۍ دي. ما 80 کاله وشول د الله رب العزت چې دی نو هغه صرف د یو زړه د نور رګونو حساب وکړئ، ما د الله څومره نعمتونه چې نو هغه څومره پیسې استعمال کړلې، او د هغې باوجود زمونږ چې نو هغه نافرماني. خدا د الله هغه رحمت سبقت کړی د الله په غضب باندې، ځکه خو موږ له دا دومره هر څه راکوي، خپل خوراک ته وګورو، خپل سکاک ته وګورو، خپل د راحتونو ته وګورو، حیران شي. بلکې الحمدلله ثم الحمدلله موږ خو لا مسلمانان یو، د الله لاک احسان دی الحمدلله، او د الله د دین سره مسنس واسطه هم شته ثم الحمدلله. خو د دین علاوه ګوره دنیا کې کافر څومره دی، بیا کافر هم لا پرېږدي، داسې خلک دي چې د هغه د الله بادشاهي چې دی نو هغې هر نعمت نه فایده لي او الله نه مني، دهریه خدای منی نه او د الله پاک هر نعمت چې نو هغه استعمالوي، نو دا د الله هغه رحمت دی. نو ځکه الله فرمایي کتب علی نفسه الرحمه لا یجمعنکم الی یوم القیامه. حضرات لیکلي چې دلته علاج نه نو هغه د بارل تاسو بیا دور راځي یا نه، نو دا حروف جاره دي او حروف جاره چې دی نو هغه د یو بل په معنی باندې راځي، نو دلته وایي الی په معنی د فی دی، لا یجمعنکم فی یوم القیامه، الله به چې دی نو هغه تاسو راجمع کړي په ورځ د قیامت کې، لا ریب فیه چې په هغې کې هېڅ شک نشته، په دې ورځ کې شک نشته، شک کوونکي پکې ډېر دي.
خلک به کې به شک کوي خو ګوره دې ورځ کې شک چې دی نو هغه نشته دا حق او سچ ورځ ده. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون هغه کسان چې د هغوی په تاوان کې کړل خپل ځانونه پس دې ایمان چې دی نو هغه نه راوړي. وله ما سکن فی اللیل والنهار او د الله د پاره دی هغه څه چې دی نو هغه آرام کوي په شپه کې والنهار او ګرځېدل چې دی نو هغه کېږي په ورځ کې. عبادت چې نو هغه ما سکنه چې هغه آرام کوي پرسکون دی یعنی دا کم شیزونه چې هغې کې سکون وي حرکت نه کوي دا هم ټول د الله دی. وما تحرک او کم شیزونه چې دی نو هغه حرکت کوي ګرځي خوځي نو دغه باندې هم بادشاهي چې دی نو هغه د الله ده که هغه په شپه کې دی او که هغه په ورځ کې دی په دې ټولو باندې بادشاهي چې دی نو هغه صرف د یو الله ده الله نه ما سوا بل چا نشته. وهو السمیع العلیم او هغه الله اوریدونکی دی العلیم او پوهه دی. تمثیل په تور باندې چې دی نو هغه راځي وایي چې دی نو هغه که یو تور میږی په توره تیاره کې په تور ګټ باندې چې دی نو هغه روان وي چې چاته د هغې پته هم چې دی نو هغه نه لګي او د ده چې دی نو هغه په زړه کې کومه تمنا ده د ده چې دی نو هغه څومره کچ وجود دی بیا په دې کچ وجود کې بیا د ده چې دی نو سینه ده په سینه کې دنده بیا د ده زړه نه د ده په زړه او په دماغو کې چې کومه تمنا ارزو ده الله تعالی علیم دی په هغې باندې پوه دی. بیا دا میږي چې دی نو هغه د دې ځای نه دی چې کله الله ته اواز کوي نو الله پاک داسې اورېدونکی دی چې د ده هغه اواز اوري هم لکه څنګه چې سلیمان علیه السلام مشهور او معروف واقع ده هغې چې نو هغه میږی څه ووایي تاسو چې نو یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ای میږو تاسو خپل چې دی نو هغه څه دی خپل خپلو ځونو ته خپل خپلو سړو ته چې نو هغه داخل شي نو دا الله رب العزت وهو السمیع العلیم هغه داسې اورېدونکی دی چې د هغې میږي کم چاهت او کم کچ نری اواز دی چې هغه د دنیا په یوه آله باندې هم تو نشي راټینګولی الله پاک هغه اوري او هغه چې تا ته د هغه په نظر هم نشي راتلی په آلی هم نشي راټینګولی الله پاک یې اینې هم او د ده په زړه کې چې څه دي په هغې باندې پوه هم دی. وهو السمیع العلیم الله دې موږ ته خپل دغه چې نو هغه وحدانیت نصیب کړي. قول اوای ورته پیغمبر سیرو تاسو وګرځئ لاړ شئ فی الارض پس مکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان څنګه شولو عاقبت المکذبین انجام د دروغجن کوونکو. قل یعنی تپوس وکړه قل معنا ما تاسو ته چې نو هغه ووایا خو دلته تپوس چې نو هغه ډېر صحیح معنا راځي نو اسانه ده ځکه ما وایي قل تپوس دی وکړه لمن ما فی السماوات د چا د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی والارض او پس کې قول وای ورته لله د الله نو دلته کدي سویل شي جواب ول ورکل لله نو دا ډېر ښه كتب على نفسه الرحمه هغه لازم کړی دی په خپل ځان باندې رحم مهرباني لا يجمعنكم هغه به ضرور جمع کړي تاسو لره الى يوم القيامت په ورځ د قیامت کې لا ریب فيه نشته د هیڅ شخص په هغې کې الذين کسان خسروا چې نقصان کې کړلو انفسهم خپل ځانونه فهم نو پس هغوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. وله او داغی الله د پاره دی ما هغه څه سکنه چې آرام کوي فی اللیل په شپه کې والنهار او ورځ کې یعنې تګ کوي وهو السمیع العلیم او هغه الله اورېدونکی علیم پوهه دی.